लगे बजा के هغه زور کما کارونه چې سوچ کو واقعي ادما ته په خدای ودرېږي په دې سبا جګېږي په قرآن سبا جګېږي دا ور سبا د کفارو غلط شول بس یک جګې به دې خطر اوري کې د ابو داود روایت ده يهود ته او هغه له کتل چې طالبان وي په ساړې سر دی وخی جوړ لاونه او تصفاتو کې چې تاسو مضبوط کې دي تاسو وسلو والای او دا سره درغله دا وباسي په ویب دې سره تاسو د خود له مکارم وباس دا د خط د هغه جدا اراده وکړه حتی کې بین نذیر د نبی رسول د قتل بندوبست وکړ دا هغه نبی رسول په دې خبردار شو چې ساده قتل بندوبست دی د یو چې براو سره حتی کې بین نذیر وشرل دا د کفارو لاس چې دا وګدو حتی کې حکم راغی د جهاد لاول حکم د جهاد هغه په سورته حج کې راغی او ذل الذين يقاتلون في سبيل الله وګوره لاول حکم د جهاد مسلمانانو دراغه چې وس مدافعات وکړي دا راوي چې تاسو الله سره سي وکړي وس مدافعات د فرض الله سورته حج لاول حکم د جهاد هغه په سورته حج کې راغی اجازه وشو مسلمانانو ته یو کم سلوی سب نمبر آیات وزر الذین یقاتلون بأنه ظلموا وان الله لا نصرهم لقدیر اجازت وشد قتال دا هغه مسلمانانو ته چې هغه څخه کفار جنگي او ځګوري بأنه ظلموا صاحب معلوم شلا چې جهاد لنفع الظلم دی د شرګردی نه بلکې دغه د شرګی را بیا الله ظلمو اگر که بش پتولار چې جهاد د شرګی را بغیر د مسلمانانو د شرګی را صاحب نشه چې مشروعیت د جهاد سره فارغ مشروعیت د جهاد د دفع الظلم د فارغ د دفع الظلم او د دفع فساد به اللهم ظلمو دې ته اجازه د جهاد کوشش چې په دې باندې ظلم کیږي نه ځان دې مدافعت وکي او الله تعالی سیب لقدیر حکمت فرضیت جهاد الله په فرض دې ذات باندې قدرت والا چې کفار دبا کې خدای کې حکمت ده الله دې اخرجوا من ديارهم بغیر حق دا بدل الذين يقاتلون اكسا جسري شوي دي د خپل کورونه د کفار هغه سری بغیر د جرمنا الا کورجر بنو مگر دا چې کو رب الله ولولا دفع الله الناس بحکمت جهاد فرض ذکر کړي د کله اجازه د جهاد او سرايا نبی رسول شروع کړ لکه ته به لګري هغه به حمله کوي چې حتی کې بیرته جنگ بدر راغی او داغي مرشدا و چې د ابو سفیان قافله چې کړه تله بخاری روایت راځي هم تعقب صحابه وکړو خو لیکي هغه خلاص شله واپس یې کړه چې ابو سفیان او قافله بیرته راغله د شام نه بیا خبردار شو صحابه نبی رسول الله سلام صحابه سره جلاسي د مشرکین قافله دا د بالا غسل د هغه جایز دي زو چاویر زبادان په باندې کې وسبه چې څوک تیار وي درې سو جانس کا سات تیار شلو هغه چې بدر تراور سے ابو سفیان خبر شو چې ما په تعقب کیږي خبره ولګ مشرکین په سي خپل محرم کو په سي جستاسو ما لوټ کو محمد صلی الله علیه وسلم دا خبر کرو د دې باورت وکي ابو ډیر په ډیر جوش خروش باندې فزر کسانو کراغه چې خپل قافله بچ کی هغه بللار باندې او مقابله له فبابین د نبی صلی الله علیه وسلم نفیر کې یو د عیر چې کوم ابو سفیان قابله حدیث کې دغه تعبیر په دې سره یو نفیر چې کوم ابو جهل جیشو اگر له قافلات تیر شلا به داغي کې لکه مقابله فبابین د نبی صلی الله علیه وسلم او فبابین د نفیر کې ابو جهل دا عتبہ او شیبہ دی ویل چې زموږ مقصد قافله خلاصولو او قافله سیم ځای راځي جواب شيګو ابو جهل وی صاحب نه را ته مرعوب شری زبردست زبډه به غړو شراب بس کو او په دې کې به الله مقرر کړي و دې لپاره د نبی او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زر کسانو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه 340 کسانو صحیح روایت د بخاری راځي هغه چې کوم محاذو دا محاذ ذات او جګه خاورې وي او ګرځیدل به کې آسانو د دې چې کوم محاذو د مسلمانانو څنګه رسې کیفیت ذکر کړي دا شکه وی ګرځیدل به کې مشکلو دا وی په خوا کې وبوي د مسلمانانو په خوا کې وبنوي زموږ انتظام پاوی کړو دا وی اکثر مسلح او د مسلمانانو سیادت ورو او ځواب سره مسلمانانو شیطان دا وی برګور چې تاسو حال د محاذ ذات سره دا وی کې ګرځیدل آسان دي تاسو ګرځیدل لیکل شي کې شي دي سره په بګيږي داغي صوبشتا تاسو د کوئی انتظام نشته هغه ټول مساعد تاسو یو توسلی دا د بوزري لپاره الله باران وکړ او برکاری باغ باندې راو سره چې جلو سایت روان دي داغي بده کې چکرې وشي چې بس ګرځیدل بدر راوړل او مسلمانانو بده جو نه هغه شګي یو بل سباران کې هغه بل بالکل کلک څنګه ګرځیدل کې آسان څه چاټو کې وبو شلو او چې جګ شروع شو نبی رسول الله والسلام درې سو جار مورچه مقرر کې دغه مقرر کړي ابو جنگ چې کله شروع شو د حقیقت او یا کسان قتل شو او یا کسان دغه له خلاد را وسره شو او د صحابه ذکر کې چې ضرور کسان یا کسان شهیدان شي
نور الله پاک بالکل بچ کو کله چې دا واقع وشله بعد داغه به دا واقع په دیم کال د هجرت باندې رمضان په میاشت کې و به واقع د احد د شوال په میاشت کې دوار اختر په دریم کال د هجرت باندې او داغه سبب مرشدا و چې کله قافله تیر شله او دغه مقتولین بدر هغه قتل شو صابر د مقتولین بدر ویل ابو سفیان ته چې کوم مال ګټل شي په دې قافله کې دا موږ په خلاف د نبی رسول الله دغه مرګري خلکو موږ د خپل مشرانو بدلا کړو په دې اتفاق راغی دی چې ابو سفیان کمانډر د فوج کفارو 3000 فوج تیار کړ او رال د زید حد غر سفر وطن د فار د مقابله د وبلارو نبی رسول الله په خبردار شو چې فوج د کفار راغلي حد سفر وطن صحابه سره مشوره وکړه په دا وخت کې عبد الله ابن ابي بن سعود رئیس المنافقین ظاهری بار راوړل په مشوره کې هغه وو چې څوک دشمن راغلی دی زید حد سفر وطن ورزو میدان کې وسجنګي او کنه د کړي د حمله کو کوي حمله کوله مضافات وکاو عبد الله ابن ابي بن سلول ورته مشوره وکړه چې موږ کله په دشمن پسې ودرې ګټم کله نه دا کال ته فرو دي نیبه او چې په کلی باندې حمله کوله زمونږ زارانا او لیو واړو هغه به حمله وکړو ځان هلاک بشي کوم کسانو صحابه او مخلصین چې په جنگ بدر کې نو شریک شوي دا یو خاصو چې بل مشهد حاضر چې موږ خپل بادری وګورو او نبی رسول الله صلی الله اول مشهد موږ بل حاضر شوي د جمله دا غره سره نظر داغي خواهش دا چې موږ وضو میدان ته او میدان کې اوس مقابله کوو داغي اکثریت د دې وجه نبی رسول الله نووت کوړه ډال او غره وسجه ولا غیر واغ سره صحابه خیال دا چې نبی رسول الله خو خدا و چې کړی د وجه کې نو خبره اساس کړه چې صاحب کړه چې بهر نه مقابله کوي کړه کړی دا هغه نبی رسول الله چې پیغمبر یو ځل ډال راواخلی هغه به تقدیر زبزب کو څوک زما سجیو کړی اصل دار زر کسان فوج تیار شل مسلمانانو پای کې منافقین وو رئیس منافقین وو کله چې شوت مقام ته ورسېد منافق رئیس المنافقین ځان فرمانه وکړه چې زموږ مشوره نه بدل کیږي موږ سره ځان قتلو هغه واپس شو 300 کسان نو 200 کسان پاتې شو او احد تلار د شپې له مورچې نبی رسول الله مقرر کړی د احد په میدان کې یو غونډۍ ده ورکوټه غر دی هغه باندې عبد الله القصر جلوس ساتو روان دي په مکه چې واقع باندې پیښ شي اتو باندې به ښه فهم راځي په غونډۍ باندې نبی رسول الله عبد الله ابن جبیر رضی سره 500 کسان کېنول او ته هدایت یې وکړه چې تاسو به دې غونډۍ باندې کېږي چې دې طرف موږ باندې څو حمله ورکی کوم بره وخوړ او دا چې و چې موږ هغه شکست ورک په دې صورت کې ممتاز درا کوزي گئی او کوم شکست وکړو او دغه شکست چې زموږ وکه مرګي چوتای او تاسو بدلا کوزي کې دا ورلې باندې پرې دا پر چا باندې پرې سو پر زباد ابر انتظار او زباد انتظار وکوي جب شروع شز بارال حاضر هو روات ده د مشرکین سره بيدل سلالو سرداران راغلي وي او هغه بشار برسی به ویلي زواران له تیزی ور کولا د جنگ د مسلمانانو سره اشعار به ویل بيدل سلالا کله چې جنگ شروع شل اول کې مسلمانان غالب شول چې قران کریم ترسیس طریقې سے درکې ابر عبد العزيز نو هوی باز رالو د مشرکین د غزر یسید دیل الجبل غر طرف ته چګملی غرو داغه ته تمن ډواله دغه معلومه شوه چې محاذ جنگ په دې طریقې واره چې دا وړو کې قرباني صحابه راسو د توقې په حیثیت چې نبی رسول کې نوري عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه په 200 کسانو او دا غلوی غر طرف ته دی واړه غر ته جيش او فوج د مسلمانانو او غلی غر ته ور دادو دغه طرف ته جيش د کفارو د دې لوی غر دی وړو غر د بیت کې دا بیت د محاذ جنگ وو چې جنگ شروع شو مسلمانان غالب شو او غزنانو مړ دیوار یسید دیل الجبل غر طرف ته کنګسل دې درمیان کې صحابه ویل چې کوم د عبد الله بن جبیر سمرګری چې موږ څه کوو تماشا کوو ورنۍ باندې راشي زموږ برګری غالب شو غریبت را ورنۍ دی چکو شو امیر ورته وویل چې تاسو خبره د نبی رسول بیا پیاز را چې دا برا کوي کې په صورت کې حاصل دار دغه اجتهاد او الله ته چې منظور واغه کېدلا نو وای خوشاله هغه را کوشش صرف عبد الله بن جبیر سره وو کسانه په ورنۍ فاز شو خالد رضی الله عنه چې په دا وخت کې په سب د کفارو کو او اسلام لاله راوړې به مره حساب هغه امیرو هغه ته چاوي چې دی ورنۍ خوشه د کسان فادي هغه حمله وکړه او صحابه شهدان پر سره فلامیر او شکست مسلمانانو کړه دا حکمت ذکر کړي چې شکست ور راغې د شکست تاسو ذکر راغی چې تاسو خلاف دا بردامیر وکړه دیو جره د دې مفسرین ذکر کوي چې د مجاهد د شکست اسباب درې دي
یو فمن خپل بیت کی خلاف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم نص قرآن کریم د سورۃ الفال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم جګړه کوي په خپل بیت کې ګری بوزل بشي او هوا بدل لاړ شي بشر بیږي بعد بدل لاړ شي او بشر بیږي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم دې خلاف د امر د امیر دا درې محبت تبار غریب سودا سبب ذکر کې قرآن په دې صورت کې واسیت بن بعد ما اراكم ما تحبون اسباب شکست ذکر کړي نن سبب مجاهدین کې دا وګره د صحابه د شکست سبب تغو ترازو خلاف د امر د امیر نه خلاف د امر د امیر نه او حب الغنیمت دا نن سبا د مجاهدین د غنیمت سبیر اشتاو کرشته په خپل بیت کې اختلاف اشتاو کرشته د خپل بیت کې یو بل مرچا کې سر ډیر اهم غړي د دې مرچا کې سر ډیر اهم نه غړي لکه په خپل بیت کې یو بل پر بدر باندې حمله کوي یو بل په مرچا باندې باغ باندې حمله کوي رضا سے مجاهد سے وسیم دادو کی صحابه لپاره دا چې تاسو د شکست سبب اصل کې دغه دا موجوده چې کبایتوی دا فبارا د واقع د حد کړي اذ غدو ته من اهل کتب او المؤمنین فبارا د دی وجه امام بخاری باب رقم کې په باب کتاب نو احد مبارکه او دا د ذکر کې لوی د اشاره چې دا ټول راتله وارد دی فبارا د احد کې رات پاشاور څوک دا فبارا د بدر کړي دا د فبارا د واقع د حد کړي و اذ غدو ته من اهل کتب او المؤمنین مقاصد القتال پر شدار د وخت خپل اهل تیارول دی ورجه د فرض ویلانو خلاف معلومیږي د آیات د حدیث سره حدیث کی راضی چې نبی رسول الله د جمعې منځوک د پس هغه له جرګه وکړه د صحابه سره چې دشمن راغله دې څه کو لکه وخت چې موږ ذکر شو نو دا غره باندې میږي چې دا د واقعي ټیمو چې نبی رسول الله لاړو حد طرف ته دی غدا وخت لاړ یو بارا خدا ذکر کې چې غد و فبارا د متق ذهاب سمراتی څنګه چې فبارا د ذهاب په اول الله سره دي دا کې فبارا د متق ذهاب سره کې مراد متق ذهاب دی او دا په خپل بارا باندې شي چې هغه ذهاب په اول الله د نمبر اهل کړه برات هغه خیمه د عمر بيدی یو مرمری تر و د سره د حقیقت خمیله وخت وته د فرض ورچو ته ورو وېد غدا ته من اهل کا کله چې د وخت لاړې ته د خپل اهل لا د ورچو د خپل داغه خمیله د مو المؤمنین بقال القتال چې تارو د فقار دار چې قومندار جهاد مخکې زید مقرر کی او تدبیر مخکې جوړ کی د شروع د قتال مخکې د مو المؤمنین بقال القتال چې تارو دي او بلا الله و بلا الله ظهیره د ورچې د فرض جنگ والله سميع عليم الله پاک رزق کلا فرض مدلګار په دې بحال د مدلګار باندې کله چې هغه عبد الله ابن ابي بن سلول رئیس المنافقین د شوط مقام نه واپس شو د بعضی مخلصین وبلا در لکه په ځکه مزید رااله او د دې مزاق ذکر کوي بنو سلمہ بنو حارثه بخاری کې راځي بنو سلمہ الله به تاسو مضبوط کو اراده راغله وا تفشد راغله او به الله مضبوط کړه اذ حبت طائفه منکم کله چې تاسو کو دوړل ساتره چې بنو سلمہ بنو حارثه دي ان تب شلا چې دي بوزل شي روایت کې راځي د جابر رضی الله چې دا قبيله طالبین دا زمک د قبله لړلې د حضرت نو دا و زمک د قبيله ولا دواره دالي او اگر کلاوت ذکر کې ان تب شلا فر کلمه دا بد نه کړم چې زمک مبارک دا ورغلی بلکې دا ما تبعو د کوي والله وليهما الله دې ناصر د الله دې سره کې بزري اور راغله او الله پاک دې بزري له کزري مضبوط ک الله پاک تاسو کو دا ډېر ساس رجي ورو سربابو حارثه دي جاب تب شلا چې دې بزري کې دې حالت واپس شي د حالت واپس شي کته چې منافقین واپس شي الله وليهما فالله دې ناصر دې دواړو بار الله پر توکل مومنون فكفار په طاقت باندې زوک زید خوف دې کوي او پاس باب دې اعتماد کې بس باب دې اعتماد په الله باندې کې وعلى الله فليتوكل المؤمنون الى التوكل على الله سبب دې حصار د خوف دې وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله باندې فقال شهد باندې کومینات ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله یقینا امداد کا احساس الله پاک کو بدر کی حالانکہ تاسو لغوی اذلت قلیلۃ تاسو وی کمزوری قلیل العدد او قلیل الصلاح وانتم اذلت تاسو کمزوری وی او لغوی عدد پر حاصل داغی وسیف پر حاصل صلی الله تاسو امداد وکا وخت درې طرف فوج هغه تاسو درات شکست وکړو چاغه او یا کسان قدر کا یا کسان خیدا کړ فتق الله ویریږي د الله رب مخلوق نه ویریږي حاصل دارې فتق الله ویریږي د الله لعلکم تشکرون خامخ تاسو شکر ورته الله پر نعمت ربانی اذ تقولوا للمؤمنین لا يكفيكم ايمدكم ربكم بصلاه دا واقع دا طرف مبارک بدر کی بھی دی اذ تقولوا للمؤمنین بقي آیات مبارک حجو اذ تقولوا للمؤمنین لا يكفيكم ايمدكم ربكم بصلاه الاف من الملائكه منزلين
کله چې ویل تاسو ویل تاسو مینار تاوري کافي ده فارس تاسو جزاد کې تاسو رب تاسو بدري در فرشتو سا منذري را کو دي دل کی بلا ان تصبر وتدو بشک تاسو صبر وکړو میدان کې مضبوط شي وکړه تاسو مضبوط شي میدان کې او صبر وکړو وتتقوا زار بچ کې مدانت ارس سیلا مستقل فاتشي وياتو کو بالفور هذا اور راز کفار تاسو باندې جوش فروش باندې کوم دي جوش فروش سے دبه به غډولي او د غاری بیواري او پټه جوش فروش باندې روانو مناظره په باړه کې بیا دې د خپل دوستانو مرګرو کردار ادا کړو د مناظره باغی جماعت راوستیو باندې جون او دا به لولیان راوستیو اجلاګانو باجیوي او دمامي او درز او داسې دوزي هغه چې را وجه د کارو هغه شادي کارو هغه خپل مرګرو هغه تازه یاد تازه کړ بلا ان تصبروا وتتقوا بشک تاسو صبر وکړه وتتقوا زار بچ مدار سویرا مستقل شه بدید باندې وای ته کو بل فور بهادر الله کفار تاسو باندې جوش کړو باندې چې دا دې یوب دې کوم ربکم من ذاب کې تاسو رب تاسو په دوه فرشتو سره موږ مسوي به شاداري جل پټکی په سر کړیو چې را کوم شي بعد ذکر کې ذات الله د زبر له پټکی بلا څه داګه پریشان باندې مسوي به شادار وما جعل الله الا بشرا اعتراض اشکال دا واردی کې چې د تدریس سره 15000 فرشتي ذکر کړي او په صورت انفال کې ذکر کوي زر فرشتي ظاهر کې دا تعارض باندې ویږي دلته وی 3000 فرشتي او 5000 فرشتي او صورت انفال کې ذکر کوي چې زر فرشتي الله وعده دی وکړه چې زر فرشتي الله راولېږي ان تستغيثون حبل برات ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين یاد کړو چې تاسو پر یاد کو فضل رب الله تاسو پر یاد قبول کړئ چې زما تاسو امداد کو فضل فرشتو سفید فیرا را کو دي دونکي دلته ضرب یې دلته درې زره وي بعضې تطبیق دا کوي چې دا واقعه د احد ده او هغه واقعه د بدر ده لیکن صحیح دا چې دا دواړه دا آیتونه په باره د بدر کې دي هغه په باره د بدر کې دي او تطبیق دا دی صحیح دا زر فرشتي چې کوم صورت انفال کې دي دا بالفعل را کولی شوي په مقدار د عادت د کفارو باندې د عادت د کفارو زر کسانو په مقدار د عادت د کفارو باندې الله زر فرشتي فی الحاضره ولېږلي چې وګه فوګه باندې دې صبرګري وي جنګېدلې به خبر راغی او دا وفا فرشه ده چې کورد بن جابر د مشرکین امداد کوي فدرې درو فرشتو سو دالو وای اصلته نو مسلمانانو سبیا کا پیدا شو الله ولا بشارت راوړي چې کورد بن جابر امداد د مشرکین فدرې درو فوج سو کې زبتا صدې درو فرشتي راوړي ساریت افا فرشه ده چې هغه 15 درو فوج کشي کوي په معاونت د کفارو کې الله به بشارت راوړي چې شریک کورد بن جابر فوج کشي په 15 زره باندې کې زبا 15 فرشتي راولېږم حاصل دار چې دا د وعده د نصرت په دریو درو فرشتو سره فائدو دا موعود وا دا موعود وا په تقدیر د نصرت مشروط وعده وا په تقدیر د نصرت د ګورو جابر باندې او دازر فرشتي راغلي وي بل فعل خدا په خدا و چې کلا ګورو جابر دا تیارې کاو خبر تور سره چې سره چا باورت هغه بردار شوی دي میدان کې پراتی دي قتل کړی دي هغه خپل امداد واپس کړ حاصل دار چې دا دریو درو سبيزو وعده د فوج د فرشتو دا موعود او مشروط او بشرط د معاونت او د نصرت د قربجابي د مشرکین او دا نصرت واپس شو چې خبر شي چې قتل شوی دی په بدر کې وردار پراتی دي نو دا فرشتي موقوف فاضل شدي او دا پیدا فرشتي چې کوم صورتي راغله چې دا بل فعل راغلی وي یوب دې کوم بیان به ربکم بخمسه تعالی فی الملائکه امداد وکي ساز کې چې قرب جابر پیدا فوج د شوی کې امداد وکي ساز رب ساز پیدا د فرشتو سره وسوي به شهداري وما جرو چې پټکی افسر کړی وي وما جرو الله الا بشرا لګرځولې دي امداد در فرشتي امداد ته زمي راځي چې کوئی بندو کوم کړي لګرځول الله دې امداد درا مگر زیره د فارس تاسو ورته بین د انسان ظاهري اسباب باندې ضبط ورکی چې مضبوط چې در تاسو په دې باندې او نصر حقیقت دار چې او نصر الا بالله لا بالملائکه دې امداد حقیقت کې مگر د الله طرفنا الله العزيز ذو ذات دې د غیر د فرشتو را باورت کولې شي فرشتي ودراوري الحکیم پرانګل فرشتو کې دي کې حکمت دې یکتا طرف به الذين لا يمدد پر متغ دې امداد قصاص الله فرشتو باندې یکتا طرف به الذين كفروا دې لپاره جهالا کې او ډله د کافرونو نه کاس او یا کسر قدر شو چې قدر حالا کې او ډله د کافرونو او یک به دهم او للتربیه للتغیر یا ذلیل کې دې لرا لکاویا کساری خیر لا ذلیل شو ذلیل کې دې لپاره فهم قلبو خائبین مگر دې تاوانيان له سلکا نفر شریف تصرف او دا بیت کې خاري راي
غزوه احد کې ذکر کوي مفسرین چې نبی رسول الله غافر او مبارک شهیدان شو زخمی شو هغه د خلیل دا کلمات وختل کلمات یې کوي په ابن قوم شجوا نبيهم څنګه به کامیاب شي قوم شجوا نبيهم بکثر رباعیت او کما قال چې د خپل پیغمبر سری زخمی کو غافر او لبات کول د اراده د خیرو دې د باندې بي الله تعالی ولګو له سره کبل امر شی نشه سال فارض اختیار د خور د شی او دا عطف پاغي باندې دا متعلق لیک سات طرف من الذين او يكبدهم او يتوب عليهم دا الله خو کړه یا به مهرباني کې پدی باندې کې چری دي رسوبو باسي یا سزا ورکې کې چری دي تو برو باسي یا دا او فبارات الا ان سره متعلق د سره کبل امر فور دي له سره کبل شی او نشه سال فارض اختیار د خور د شی الا يتوب عليهم دا الله اختیار دي سایت نشه الا يتوب عليهم الله مهرباني کې پدی باندې او يعذبهم تقدير توبه باندې چې کو کړه توبه باسي او يعذبهم یا الله سزا ورکې دي د پدې دوام سبب کو فرمانه فعل لو ظالم ور سزا وذ کو کې شدي ظالمان دي بین فر شرک په تصرف ور الله ما فی السماوات و ما فی الارض الله په اختیار کې راځي بس فارونه کې فزموي کې دي دیوال عذاب او ترک العذاب الله په اختیار کې الله په اختیار کې راځي بس فارونه کې فزموي کې دي غفر له وجه شاو عذاب شاه سزا ور کې چاته چې کو کې الله او عذاب شاه معافي کې چاته چې کو شي عذاب شاه سزا ور کې چاته چې کو کې والله غفور رحیم الله دې بخشش کول کې مهربان په تقدیر توبه باندې دا ترغیب ال الفاق بسرد جهاد شروع ال الفاق ترغیب ال الفاق او زجر د فرض مخلاو ځکه څوک چې سود کې راځر کې د بخل د وجه نه کوي ترغیب ال الفاق او زجر د فرض مخلاو یا ایو الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا ایمان والا بخری تاسو سود چندې ډیر سره دا بیان د باور واقع دی چې یو چت سود هم ناجایز دی خدای عادت داو چاغي وسود در سود کوي ته سود در سود ویل کی د قرن سبا په کلمه کو مسلمانان چې سود در سود شروع دي چې چا بچا باندې مثلا سود فوريو او هغه به ارش ادا کوله سل به په 200 ورکړي او هغه برش ادا کوله د 300 شوي سود در سود 300 روپو وخت به چراغ برش 700 شوي به چراغ ور به چر به 1400 شي دا به سود در سود کاو زیات دي با وسب لر سبا دا غدي اپی پیمات کو په دور باندې بیرشتله قرضا رضا په بعد په زر بعد په 2000 شو به په 3000 شو دا صدقه سود لکور ته وخیږي به د پلاری په دې باندې लाख روپۍ پوری دي حرام کې چې کوی وګوري بګک لکې و بګیس پیر کی هغه دا چې جزاک ته کې کم زیات راوړي خدا کا سود در سود کله کارون سبا کړي بګو مسلمان کفار سود در سود وکاو خدا بیان د باور واقع د سره چې دا سود در سود بر دیو نفس سود غری جایز دی یا ایو الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا او ایمان والو چې دا ودی مان کوي مخره تاسو باندې رسول په ځای دی ډیر سره سود در سود وکوي وتقوا الله د خدای ویل کې تاسو راځي الله دې خامخا تاسو به کامیاب شئ وتقوا النار التي اعدت للكافرين ویل کې دا اور نه چې شهید فرض کافر الله سره چې تاسو دلار شي سره داوید اسلام له مصاب رسول باندې ویل کې دا اور نه چې شهید فرض کافرو ترغیب الى اتباع رسول واتی الله والرسول لعلكم ترحمون تابعداري وکي د حکم د الله تابعداري وکي طریقو د خبر خامخا تاسو برابر خبر شي ترغیب الى الاعمال الصالحه او بشارت څنګه چې مخکې برو ذکر کړه سود او تخفيف ترغیب الى الاعمال الصالحه او بشارت وصاروا الى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات قانون مکوي چې سبب د فاز دخول جانب ګرځي چې جملې داغه نه سود دي بلکې هغه قانون سبب دی چې سبب د دخول جنت ګرځي وصاروا الى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والارض بند کې تاسو الى مغفرة الى اعمال هغه اعمال د سبب د مغفرت وی من ربكم طرف طرف سره وجنة بند کې جنت ته هغه اعمال د سبب د دخول جنت وی هغه جنت عرض والسماوات والارض چې داغي بګ فراخي بشاد اسوار مقدار داراونه شوی د فرض فهم د عبادت جوړ کې د عبادت په ځیر کې فراخه چیز سری اسمانونه او بل فراخه چیز مکې دي د دیو جره د جنت توسط د تعبیر په دې سو کو نور د جنت وسط د دین ډیر زیات دی خو صرف د فهم د عبادت د فرض تعبیر ودا تعبیر وکړه د جنت وسط هغه بی جهاد دی د حدیث کې راځي یو انسان چې هغه په جهنم کې څوره دي تیریږي دي هغه به الله راو باسي جهنم لا په سبب د ایمان باندې او
او بیا ورته وی چې تمنا غواړه هغه به غواړي بیا چې نور غواړه هغه به در پیادې کله چې هغه سبا لګانې پوره شي نبی رسول الله نبی اسلام الله ورته وی چې ساره پر دغه ذکر شو چې دا کتاب صحیح دی او ساره پر اشرف ساره دنیا او کماله لس چندر دنیا دوبر ساټو ولس چندر دنیا دوبر ملکت یو ادناب به دور کړي کی دا دنیا چې لس چندر شي زور به یو سړي مقام یو سترت دی یو الله باغ به طاقت ور کوي پیدا به سبي کار باندې پیدا به هغه سي شي باغ باندې دا باندې بيږي چې دا په دنیا سره دي او د دې لس چندر به مومن ادناب به چې وخت په جانب کې تر کړي ور کوي باشه دا صرف تفصیل په حیثیت لفهم العباد عرض السماوات ټول وسیل بارا کې اکثر جمهور عرض السماوات چې داغه پر فراقي په مقدار د سماوات د مقابله ده دې عرض طول د شهره هغه کم وي او طول د شهري وي قرآن کریم د قضا بری د عبد الله ابن عباس عرض ذکر کړه جنت او داغه مقدار او طول ذکر نکړه او د عرض سواد بارا دار چې اسما هو اسمانونه دي یو بل د پاسه دا چې وګته او داري اوس به کې یو بل د پاسه دا وګته دومره پلنواله دي دا اسمانونه چې وګته لازم کې چې وګته د پلنواله جنت دومره دي پاتې شو طول سره هغه ذکر نه کوي معلومي کې دا چې طول د فارسی اتحاد سره بي اتحاد عرض السماوات عرض چې داغه پلنوال به معنا ده سره ولاد شي تاسو بلکا برغ جگہ عبارت جلت دا چداغي پلنواله په مقدار د سوالو وکړي چې کله وګورې شي دار چال فرده سمج جانب عدت للکافرین دار جلت عدت للمتقین جلت یاد الفاظ چا جزار بچی د شرک او معصیت الذين وزاد اوصاف المتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس قصاج کرके باور په خوشالي کې او تکلیف کې لاس ورسي والكاظمين الغيظ دیم سے بدی خط گور کې وسولرا ان طاقت دی اجراوی کاظم عرب دارا طاقت دی اجراوی قدرت د طاقت دی اجرا خط کې وسولرا لا سره چې کمزور هري شي اجرا کوله کاظم نه کاظم خو خط کول کې چې طاقت دی اجراوی لیکن سره د اجرا د وسیله کوي عفو کوي والكاظمين الغيظ خط گور کې وسولرا والعافين عن الناس هغه کول کې خلق ته والله يحب المحسن الله يبي لك اخلاص کول کو سره والذين اذا فعلوا دا بخید اعلى متقي اوصاف دا ذات متقي والذين اذا فعلوا فاحشة بل صفات متقين ودا کسان چې ګرو کې کار د بهای د خپل حق کله چې واقع د بهای او ظلمو دا په حق د غیر کې کله چې کار د بهای په حق د غیر کې او ظلم او ظلم یا ظلم کې خپل ځان باندې ذات غلاو کې چې زره د تراجی وي ذکر الله یا چې الله د رسول غلاو کې پرې کې سب د توبه واسي ذکر الله یا چې الله د فاستغفروا بذنوبهم معافي وغير ذكر جرمه وما يغفر الذنوب الا الله الله بذكر افادي سو نجي معافي کوي استبحاب او تذبير بارات الكار معافي کوي د ګناهونو بالسوق الا الله مگر یو الله ورب سر على ما فعلوا بر صفات متقين ګناه صادري کې هره کې دواب پرې کې توبه واسي ورب سر على ما فعلوا اسرار دار چې سړی په کې باندې کېږي او کډیر د ګناهو کې خو چې په خبره پیږي دا اسرار ویل کېږي ورب سر على ما فعلوا جواب لکی پای کا گناہ بار جتنی کړي چې کېږي پھر وهم یادم حالان کې دی کېږي اولئک دا قسم تکا دغه مطلب غیرت دې طرف درب دي او باغور دي چې بیان به کې بدلا د زور دا غیر وری فی خالدین فی هذا دنیا باغور دي چې دې شي یا خبر باندې دي همیشه دې فی کې لا موتور ولا خرجون ونعم اجر العاملین ذکر سره اجر عمل کول کو قد تخفيف الذنوبي بس غير ما فاست بشارت تخفيف اخروينا قد خلت من قبل قول فسير في الارض فانظر كيف كان عاقبه المكذبين تشوي الساس وبكي الساس وبكي تلقي العذاب سنن تلقي العذاب مسابق او قول بعد غير عبرت واخلي فسير في الارض وغرد فرمان کی عبرت واخلي تاس غير فانظر سوچ وگی تاس بلاغي بحالات کی كيف كان عاقبه المكذبين جزاء شان جاب داخل کو جو درجه کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کساس حال دای تاسو باندې دا جاب را دي تخفیف دروی په حالات د قوم هغه مکذب اوسره سوچوږي تاسو دغه په حالاتو کې کیف کار عاقبت المکذبین چې څنګه جو انجام د دروجو انجام هلاکت دا ترغیب القرآن او صداقت د کتاب هذا بیان للناس وهدى وموعظه للمتقین هذا دا قرآن یا مخکې براهی او عبر او واقعات ذکر شو راجح دار هذا اسم اشاره قرآن دا هذا بیان للناس دا قرآن د بیان عام خلق ته بیان عام دے کو پیدا فی اخلی متقیان
بیان هذا بیان للناس دا قرآن دے بیان عام خلق تا برون کے احکام عام خلق تا وهدى وموعظة للمتقین ہدایت اور رہنمائی دے او فضل اور رشاد دے المتقین دفارا بے تسجیب الجہاد مسئلہ جہاد سنو تسجیب الجہاد ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا سسب كيف جهاد کی لا تهنوا بس سسب كيف جهاد کی ولا تحزنوا بما اصابكم سسب كيف جهاد کی وجہ مصیبت نہ مگر جنگ کی مصیبت بار کی جہاد کی تاثر رسیگی حتی کی شہادت ملاو شی نصر لاشی ولا تزيد لاشی روز لاشی وانتم ولا بعد فکلاشی ولا تحزنوا مگر جنگ کی فصائب بانی فتکلیفات بار کی تاثر رسیگی جہاد کی ولی زکا سستی بکوی او زکا بگجر کی چوان زبل آلو رحم کنتم مؤمنین تاسو اے مجاہدین و مؤمنانو تاسی چوت دو کفارا چوت پیت بار دلیل سرا تاسی چوت پیت بار دلیل سرا جس تاسو دلیل شتر پدی کو جنگ باری کافر سرشترے ہو ساس دلیل شتا جن کافر سجنگ جائز دے مومن دفار قاتلوهم حتی لا تکون فتنة وقتلوهم حیث ثقفتموهم تاکن اوامر دے اللہ دا دلیل دے مومنانو دفارا مجھتا سے دلیل شتا مجھتا میں کمزے کیا مردے چاگلے بمباری کی مسلمانان بارے مسلمانان دکت دے او باز انسانانا دکت دے باشمان دکت دے قوان تو بلانا کتاس حجت بید بار دلیل ستاس دلیل شترے فقتال بارے مال کفار او کافر سر دلیل نشترے فقتال بارے مال مومنین زیب قوان تو بلانا تاس حجت بید بار دلیل رسد اللہ سر جستاس رسد اللہ سر کافر سر رسد اللہ سے الا اللہ مع المحسنین الا اللہ مع المؤمنین الا اللہ مع الصابرین دریم قوان تو بلانا تاس حجت بید بار دلیل اجر و ثواب سر تاس دا عمل اجر و ثواب شتا کچری پہ غازی شری ہم اجر و ثواب در کئی کچر شہید جب اجر و ثواب سے دوارا طرف تکٹ رہے مومن فاقت بلانا تاس حجت بید بعد اجر و ثواب سے کافر دا عمل داغی اجر و ثواب رشتے بلکہ عذاب دے داغی نفارا جہنم دے داغی نفارا بسبب دے جنگ بانی اور سار فارا جنت دے اجر و ثواب دے فاقت بلانا تاس حجت بید بعد اجر و ثواب سے جستاس دا عمل اجر و ثواب شتا دخول جنت تا دا کافر دا عمل چگتان دے داغی اجر و ثواب رشتے خبدی شرس ان کنتم مؤمنین خگیمان دا فکر آگئے ان کنتم مؤمنین کچر شیطا سمینان بیت تسلی صحابہ ہوتا ہے یہ ربو صحابہ نبی رسول مزاد خود موجود ہے ولی تقسیم بات رہا ورسیدہ منگتا ای ابسسکم قرح الفتح لا تحذروا جزا محضوب ہے ان تبسسکم قرح فلا تحذروا ولا تیعسوا کچر تاس سے تکلیف در ورسیدہ او یا قسان ساسر شیطان شروع فدی مقب جل کی گی مخفا کی گی ولی فقد مسل قوم قرح مثلہ پروس کا احساس داغینا وک او یا قسان قتل کری دو او یا قسان تو کجانو راوسی لاہولا فقد مسل قوم قرح مثلہ رسیدل او قوم کافر تا زخم پشاند دیبانی لقتے مخ صحابہ او منگ سر نبی السلام موجود دے او کافر دی لمنگ دوری دا تکلیف ہے ورسیدہ جواب تلکل ایام نداولها بین الناس دا حادثات زمانی دی حادثت کل یو غالب کلب المغلوبہ دا تکویری امور دی دا سے دلیل حقانیت دا کفار دے وتلکل ایام نداولها بین الناس دا حوادث زمانی دی اڑوراڑ منگ دیل را جکل مسلمانان غالب و کل کافر غالب ندال علینا وندال علیہم کل فمک بارے بکیراڑے کل فمک بکیراڑ وراڑو ندال علینا مدارک سے ادراک ذکر کی ندال علینا دوان علینا دابرا دی دوان ندال علینا کل دی منگ بارے بکیراڑے وندال علیہم کل فمک بکیراڑو نساو ونسو منم کل منگ غم جن کی گا کل دی غم جن کو وردل کل ایام نداولها بین الناس دا حوادث زمانی دی اڑو راڑو منگا دیل رکھ میں دخل گئی چن مسلمانان غالب او کل کفار غالب شیر قرآن وراللہ مرکزو دی مقام کی ذکر کول داغا استاد دو جکلا اگا ہجرت وکا عبید اللہ دو انگریزان صح مخارف ہجرت وکا دا انگریزان لار کابل تلار کابل کی دامن اللہ باسی و آگا ہمیشہ دفعہ داغا عادت درس قرآنو آگا درس قرآن شروع کا قرآن ورطا ہوا
بیا امان الله معذور شو هغه ملار مکه معظمه تا عرب تاو عبد الله سیندی رحمت الله علیه طلب چې کله داړو ملاقات وشو میر بادشاہی نه لاړه متا قران کې نور سری وتل کله یامر داولها بین الناس دا حوادث زمانی دي اړو راړو موږ دې کله سره بادشاہ یو کله فتح مانی کله فتح سمانی وتل کله یامر داولها بین الناس موجوده تداول تو ګورا څوک فتح باندې څوک د سمانی هغه به نظر چې په ډېر جوش خروش باندې فتح ناس وا لار ته پردي وطن کې دا هغه شریف نواز چې په ډېر جوش خروش باندې دا وټونه حاصل کړي په ډېر جوش هغه سو بل وطن کې ناسه څوک خبرونه ته دی وتل کله یامر داولها بین الناس دا حوادث زمانی دي اړو راړو موږ دې رحمه د خلکو ولی دا ولی دا تداول را دي دې حکمت وليعلم الله الذين امنوا کله کله ولا چې مغلوبیت راځي د مسلمانانو داغه وجدار چې وليعلم الله الذين امنوا چې ظاهر کې الله ایمان والا علم د الله قدیم دی ظاهر کې صحیح مؤمنان ظاهر کې خلق ته ظاهر شي چې صحیح مؤمنان څنګه دي او دا بڑوس مؤمنان څوک دي وليعلم الله الذين امنوا دې لپاره چې ظاهر کې ایمان والا صحیح ایمان والا دې حکمت پدې کې چې کله کله د غلبه کفار راځي یو حکمت په اداره چې ظاهر کې ایمان والا صحیح ایمان والا خلق ظاهر شي دې ويتخذ منکم شهدا کله چې ظاهري غلبه د کفار راځي مغلوبیت مؤمنانو داغي کې بل حکمت دار ويتخذ منکم شهدا حاصل کې ساسنا شن شهدا مرتبه شهادت یعنی منزل له دا منزل مرتبه شهادت تاسو شي ويتخذ منکم شهدا واقع ساسنا شهدا والله لا يحب الظالمين غلبه د کفار چې کله راشي حکمت په کې داده دا نه کې چې الله د کفار سبیل ده بش سبیل ده د دې وجه بس غلبه ور کړی دا والله لا يحب الظالمين الله پاک به نه کوي ظالمانو سره کفار سره دریم حکمت وربحث الله الذين امنوا ذکر چې غلبه راځي د کافرو په بنان باندې د بل حکمت به کې دار جن بحث الله الذين امنوا شریر کې پاک کې الله ایمان والا د ګناهونو ذکر ازوی چې سړي کراشي نه هغه سبب د فارد ازاله د ګناهونو دی ګناهونو راځي نو چې دور علی تکلیف ورسیږي دریم حکمت په غلبې د کفار کې په مسلمانانو باندې نظام دی وربحث الله الذين امنوا چې پاک کې الله ایمان والا د ګناهونو نه کڅ خصورات نه صادر شي او دا حکمت د تداول کله کله چې کفار مغلوب کیږي مسلمانان غالب کیږي هغه حکمت وي حق الکافرین وتل کله یا ورذابلها وي حق الکافرین کله چې غلبه د مسلمانانو وي او مغلوبیت د کافرین هغه حکمت دار وي حق الکافرین حاصل دار تلور حکمت د تداول ذکر کړ دریو تعلق د غلبې د کفارو او یو تعلق د مغلوبیت د کفارو دا کله کله چې ظاهري غلبه د کفارو راځي او مینانو باندې دا یو حکمت دار چې الله صحیح مؤمنان ظاهر کې او منافقان په جدا کې دریم حکمت دار چې شهادت مؤمنان ته حاصل شي دریم حکمت دار چې خصورات صادر شي چې داغه نه پاک شي او دا بل صورت چې کلا مغلوبیت د کافر راځي او مسلمانان غالب کیږي دا حکمت دار چې هم حق الکافرین چې حالانکه کافر ورا به ترغیب الجهاد زجر د فرض متقاصرین او حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين تاسو خیال کوي اے وینارو چې تاسو بجنت تلار شي به امتحان خامخا امتحان او تاسو باندې راځي په فرضیت د جهاد باندې خیال کوي تاسو چې تاسو برار شي جنت ته امتحان نه به ظاهر کړي نه کې فماراد علم فماراد ظهور وقد الله علم قدیم دی نه به ظاهر کړي الله پاک مجاهدین او ساس نه چې صحیح مجاهد څوک دی ورس مجاهد څوک دی نه به ظاهر کړي مجاهدین او ساس نه علم صابرین نه به ظاهر کړي صبر کون کې ثابت قدم په جهاد کې حکمت دار ولما نه به ظاهر کړي وګړه دې صورت کې وګړه دا مضبوط په 214 نمبر آیات کې دا مضمون سورۃ بقرہ مکی دیشیو سورۃ بقرہ 214 نمبر آیات کې اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ خیال کوي تاسو چې تاسو بجلت تراشی تاسو باندې امتحان نه راغلی 214 اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم خیال کوي تاسو چې تاسو بجلت تراشی تاسو باندې امتحان نه راغلی په شاده سابقو بیرال باندې ولما ياتكم مثل الذين خلوا حالا کسان چې تاسو نو کې داغي حال داو بس تبل الباسا والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله خامخ امتحان راوري ولما اب حسبتم ان تدخلوا الجنه خیال کوي تاسو بجنت تلار شي به ګورا سورۃ توبه کې دا مضمون چې به امتحان مسلمان نشي پاتې کېدل امتحان بخامخ راځي امتحان چې معلوم شي کلک پدیل کې او دار کې بڑس هغه معلوم شي ولما يدكم مثل الذين خلوا سورۃ توبه
خیال کوي تاسو چې تاسو بلار شي جنت تاسو باندې امتحان نه راغلی خامخا الله امتحان راولي امتحان اب حسبتم سورة توبه 14 نمبر آیات اب حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين چې پاک مخلص او دار کې بڑو اسلام معلوم شي اب حسبتم لکرن سبب په دې باندې خیب امتحان وکړ او اتحادیان او بغیرت دوسارم خو جدا شو او مخلصین مؤمنان هم جدا شو چې بازار پسې په دړیو خودکشي کې او کافر قتل کوي اب حسبتم ان تتركوا خیال کوي تاسو چې باز وفات شي به امتحان ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم بذلك کې الله پاک به صحیح مجاهدین صاحب سره او هغه کسان چې دې سي سوا د الله را چې اتحاد نه کوي اتحادیان نه هغه کسان چې سوا د الله را سوا د پیغمبر دار بلال ولی جهاد له دوست والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون خامخ اتحاد راضي وبلال ولی دار کی سورۃ العنکبوت مستقل سورۃ په بیان د ابتلا باندې ابتلا خامخ بلال ولی راضي دې لپاره چې بڑو مسلمان او کلمه گو مسلمان او حقیقی مسلمان معلوم شي حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون رب آیات حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خیال کې خلق دې پری خو دې چې صرف په دې ولا بل چې موږ ما راوړل په دې باندې امتحان نه راغله خامخ امتحان راوړي د جملې د امتحان سره فرضیت د جهاد او حسبتم ان تدخلوا الجنه خیال کوي تاسو چې تاسو بلار شي جنت ته به ځار کې الله مجاهدین رسا سره به ځار کې او ثابت قدم په جهاد کې ولقد كنتم تمنوا الموت من قبل ان تلقوها صحابه چې کوم کسان جنگ بدر کې نو حاضر شي داغي دا بندا کول کار سره ضرورت نه چار بعد جبل مشهد به شنو بابا الله ویل چې ز کار کوما نو تاسو شهادت وخته یو څه ته ملاو شنو ولې غبراويږي ولقد كنتم تمنوا الموت من قبل ان تلقوها تاسو تمنا کول د مرګ د شهادت تاسو تمنا کول د مرګ د شهادت من کې مخې د ملاقات تاسو دې سره فقط رہے ته مو تاسو ولې دا انتم تنظرون تاسو د قتل واقع د حد کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی رسول الله په مکه ولاړو عبد الله ابن قیبا په نبی رسول الله باندې گزار وکړ په نبی رسول الله صلی الله علیه مصعب رضی الله عنه جنت دی ونیوا او د نبی رسول الله په مخ کې ولاړو عبد الله ابن قیبا چې گزار وکړ په نبی رسول الله صلی الله باندې نو مصعب رضی الله عنه وړاندې شو هغه شهید شو د نبی رسول الله په سر باندې ورګه د سر زخمی شو او غاخور لا بخیره غاخور نه دړه ودنګیدل هغه مات شو په دې وخت کې ابن قیبا چا وکړه الا انی قتلت محمدا خبردار ما نبی رسول الله محمد ما قتل کا شیطان عربی په میدان کې میدان کې چاولا الا ان محمدن قد قتل خبردار نبی محمد قتل کړی شو دا واز چې صحابه په ګونو واورید دا مخکې د مخکنه تکلیف لاله د خیال نه وته اداغي د خون دم وخته او کین اصل حتی کې بعض منافقینو دا دعوت شروع کو چې اوس محمد د مین لاړ اوس کو کفارو غلبه دا راشي امن وغاړي او د کفار ابو سفیان له دغه مرګونو امن وغاړي هغه ځل چې منافقینو د هغه دا دعوت شروع کو الله دا آیت راولګل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإما توقدن انقلبتم على عقابكم نبی صلی الله علیه وسلم اگر راغلی شوی طرف د الله نه او ساده نه تل شوی د مخ انبیاء علیهم السلام دنیا ته راغلی به د تلو کومل شغه په خپل مرګ باندې یا قدر شي د کفار د لاس تاسو واپس کیږي په دین باندې او څوک چې واپس شي باقی مې دغه او منافقین چې کوم دا دعوت ورکاو چې واپس شي د دین نو تاسو مقابله نشي کولای ابو سفیان د کفار نه عمل حاصل کوي و من ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا او دا آیات په بهترینه مقامانه ویلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ورځ وفات باندې گرفتار شو دا قاعده چې کله د انسان مرګ باندې شي مرض څخه چتیږي په دغه ورځ باندې نبی رسول الله لکشانه بدن سپک شل ابو بکر صدیق له اجازه وکړه چې تلال شاه خپل منزل ته دغه دوه کور یو په مدینه کې او د صلح مقام کې په حواریو کې تلال شاه ابو بکر صدیق رضی الله عنه او دغه د غیبت نه بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو په دې درمیان کې عمر رضی الله عنه تر وکړه میدان کې ودرې څوک په خپل خوځي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نه وفات سبي شي راغلي وفات نه کوي چې بل فرض وفات به وجوندې کېږي د منافقینو سره نه وکړ